ملګرو اخرم بس د ډیم غاړې ته راورسېدو. ملګرو د پخلی سټارټینګ هم واغستو. موټو خسته سلور پلیټونه به والي چې داسې واپس شي. وشي سالو هغه په کار به ماتېږي. ضروري مې کوم ځای نه دی راواغېستو خپل لوکي نه دي. ملګرو به سټارټینګ هم واغستو. د غریم جوړ کړل بدست موټو سهیل خان او فضل جان او استاد جی خفه شو. غنی استاد خفه شو ولا ما غرا پلاستیک راکا څه دی کو ډېر ښه استاد جي صحیح کټینګ کوي. سلام الله تا مخې ته شه. فضل استاد تا ګیله کړې او ما ویډیو کې راواله دا ټیک ټاک مرګورو ګورای دا تیور دا چا تان دی واپس اوس وازاو. دا خیر خو کولې شي خپل کچړی در خپه دی بس درنه وې زه خپه یم. تاسو ماته چې هغه کوله کوروله دله به مې دومره راغستو چې اوس کوم دلته دوړه وړه پراته وایه. ما خو یار یې نو ما یار دی. استاد دې ہوگا بنا څنګه چل دې سفدرا کاوه به وته سکو ښه یاسین راشه یاسین راشه موټو مې راواله دا هوک دا یو بیلګانس دی یو دا دی. दूध पत्ती चाय दूध पत्ती
جي سټارټینګ هم واغستو دړې مخې درنې ور ولګولې او غوړي م ورلړه کړل بدست سهیل بھائی جان موٹو بھائی جان موٹو شاډې ما موٹو شاډې من ان پزلډون وې دود پتی چای به وتسکو او ان شاء الله چې غوښې بسرې کوو او د ډیم په غاړه باندې د خلک دنیا راغلی داسې موج مستی شروع کړې ده دا پیسې دي چې دوړې ترې ویستې د قائد اعظم نه یې خپې او لاسونه وویستل دا ډیم غاړه د قائد اعظم داسې ویشیندلو په دې اوبو کې د خلکو هسې خلک وي پاکستان کې غربت او غریبي ده د دنیا ته وګوره چې راغلی ده او د پیسو په لګولو باندې نه پوهېږي څو پکې بر الوتي دي پیراشوټ باندې پکې دا د پاوا دي خلکو زندګۍ نه مزه واغسته دا جیب به تاسو درونه شیندي ملګرو پیاز هم ورلړه کړل غوړي سره شو چای هم ورته پرته ده سټارټ ادھر روڑی كده راچاوه په پکاسه وبه ها مزه مزه پیاچه وګیر چا لګي چې پاکش ها ماشا جان او کنه سمسا کم ده صرف او هیډینګ هم کوي یا 10 اور کې کسي رنز هم دي کنه 3 اوټ هم دي کنه پلارا بس اوس ختم شو چارته ختم شو دی ورم نمبر یا تو 20 مان نه دی ولې نه دی جی یہ دیکھیں دا جی غوښه مخې تپ تپاره په نور باندې لږ تپ ولا ورکو دې سره یې ذایقه ډېره ټېر راځي شړشمو تیل هم ولا ورکړل او تپ ته مخې نو دې سره یې ذایقه ډېره 1 نمبر راځي ملګرو چې دا کوم آیټم دي نو د دې خو د وضاحت ضرورت نشته ادرک دی وګته ټماټر دی پیاز دی دنیا پودینه او شین مرچکې او بس غوړي او بس اور لاندې دی او د چکی په باندې دی او بس موږ سره اوسئ ان شاء الله چې سټیپ بای سټیپ تاسو سره ویډیو شیر کوو ملګرو لږ موسم به هم تاسو سره شیر کوم ډېر ښکلی سوهانه موسم دی نری نری وریځ ده او د ډیم غاړه ده ډېر ښکلی سوهانه ده یارانې موسم دی او د ډیم په غاړه ښه آباده آبادي ده ښه کافي کورونه دي ډېر ښکلی موسم دی بالکل دا د ډیم غاړه ده جی او دا خلک دی موج مستی کوي بس لګیا دي شغل له راغلي انټرټینمنټ له بس ډېر ښکلی د چکر ځای دی دا کورونه دا د غره لمن دلته به دا خلک ډېره ښکلې انجویمنټ کې ډېره ښکلې زندګي به تېروي تاسو سره هم شیر کړم دا چې د دې خوا کې ورسره 3 قسمه مسالې دي
او بس دا پیاز هم ورلړه کړي چې سره شي نو ورپسې بیا نیکسټ آیټم ورلړه کوو. موږ سره اوسئ سټپ بای سټپ تاسو ته ښیو. دې کې به یو کې سره غوښه جوړو او یو کې به سپینه غوښه جوړو. دوه قسمه ذایقه به وي او دا د گوشت د خیره راورسېدو او بس پوزیشن ریډي کېدو والا دی. انشاءالله ان قریب به غوښه هم ورلړه کوو. تاسو سره هم شیر غني مړه سے غپ لګی روټي هم ډیر راځي 2500 دا د غوښې ډېرې تاسو ولیدو. دواړه ودرېږئ استادان لږ ماته متوجه شئ. دی خوا بزل موټو دا زمونږ دواړه استادان دي، زمونږ وروڼه دي. یو چیمپین دا د خوراک په ذمهوارۍ جوړوي. کینګ آف پخلی دا دی د بډبیر کلندر او دا دی د ګلوزو مامزو بدماشه د ګلوزو مامزو بدماشه. دا شاته زمون مشر ښاغلی علمزیب خانه داسې یو جلک د نږدې نه د ډیم خوا. دا لانچونه دي خوشي دي، بس لوګ دي انجوایمنټ کوي. ملګرو دا پکې یو مزیدار الحمدلله جماعت دی، ډېره ښکلې سیندري ده او ډېر مزیدار ځای کې دی. انشاءالله چې د دې دیدن به هم تاسو ته کوو او ورځو به انشاءالله د دې دیدن به کوو. ډېر مزیدار دی، دننه هم ډېر مزیدار دی، ډېر ښکلی لوکې دی ماشاءالله. او د دې غاړې ته به ورځو خو لږ پیدل مزل دی ورته، نو موږ سره اوسئ صحیح وروڼو. लहसुन डाल दिए और जो है इसको सर्व करेंगे पहले. बिल्कुल जी. دا ملګري پیاز سره شو او ادرک هم او اوږم ورلړه کړه او ورسره د لم ټیکې هم ورلړه کړې. دا لم ډکرې به تاسو ته پکې دا غټې غټې ښکاري. تاسو ته د لم د ډکرو لږه نظاره وکړو جي. والا دومره مزیدار د پیاز او د لم دومره مزه کوي. سړی وایي چې به نور غوښه پکې نه شو همدې پورې بس روټۍ وخورو. تاسو وګورئ دا لم ډکرې څومره مزه کوي. گرم مسالہ میں گرم مسالہ حسب ذائقہ دا جی حسب ضرورت ګرمه مساله د لم ډکرو سره به دا پکې اچوئ نو دې سره ذایقه ډېره برابره شي. بل دا لم پکې بیا سوځي نه او دا لم پکې بالکل دا غوړوالی او ذایقه په دې کې پرېږدي. جی دیتا وی کڑھائی گوشت مسالہ حسب دیتا جی کورکمان وی او حسب ضرورت دا جی بدله بدا چې 3 منټ ورکو چې دا کلر لګ نورم شوک شي. دا زمونږ خوږ مشر دا جی پیاز او لم او مسالې سره شوې او سره غوښه دا مو ورلړه کړه.
مسالے کے ساتھ مکس کریں گے ساتھ. بس دا داسې لږ غوندې کې مکس کوو. یو د چې سټارټینګ هم واغستو. جب یہ مکمل طور پہ حل ہو جائے تو اس کے اوپر اگلا اسٹیپ کیا ہے دا لا خبره چې کېږي اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہمارا کیا ہے؟ ابھی اس کے بعد تھوڑا اس کو 10 منٹ یا 5 منٹ کے لیے دم کرے تاکہ جو ہے نا گوشت سے وہ گھی نکل آ جائے. پھر اس کے اوپر ہم ٹماٹر وغیرہ سب کچھ ڈالیں گے. سویت کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ابھی دم کریں گے, دم پہ رکھ دیں گے 10-15 منٹ اور گوشت سے تھوڑا سا اپنا پانی وغیرہ چھوڑ دے. بس دا مونږ سره مو باندې کېښودلو او دې له به لږ دم ورکوو چې دا لږ دم والي او لږ یې اوبه پرېږدي. د هغې نه پس به د دې چې کوم د آیټم چې کوم د دې په انتظار دي دا به پکې د هغې نه پس ورچوو. دا لم چې کوم دی مونږ نیم ور واچولو غوړو کې او نیم به اوس غوښې سره اچوو. بس دې له به اوس تقریبا 10-15 منټ ټایم ورکوو چې دا اوبه پرېږدي او خپل سوروالی راولي او خپل حالت ته راشي. ملګرو دا د لم ډکرې وګورئ کم دي اوږه مو ورلړه کړه پاسه پې د لم ډکرې بالکل دا مالګه مو هم جي ورلړه کړه حسب ضرورت ورکا لایک څنګه یې ملګرو انشاءالله چې ټیسټ په تاسو ګورئ ښه مزېدار تاسو سره به یې شیر کوو انشاءالله مزه به ترېنه اخلو او دا تاسو وګورئ چیک کوئ. All I
ملګرو تقریبا آدھا گھنٹہ پس شین مرچکې دا حسب ضرورت ورچو بس دی که نه بدې پکې زیاتې کې یار نه دي زیاتې غوښه سخته وه مرچک ښه دی نه نه ماشومان دي مړه کېږده پې سر پرېږده ویې لړه لږه بیخي زه ځي موارې پتیلاړې هغه طرف بابو نیسه اخوا ځئ پروگرام تو وڑ گیا غنی پروگرام تو وڑ گیا
دا ملګرو سالن بالکل ریډي شو او بس را کوزوي او خوري روزان